یو بادشاہ ډېر ناپوهه وزیرانو ورته وویل چې دا ته څه کې کومه خبره چې کې دا ملک شرمې او بس ګډې وډې ویل نو څه وکړم وزیرانو ورته ویل چې داسې به وکړو چې د بادشاهانو مخکې خو تا ته موږ نشو ویلی چې دا خبره ته غلطه کې خو داسې به وکړو چې ستا د خپې پورې به یو تار وتړو او تار به داسې پټ پټ بوزو موږ ځان سره به کېږي خو چې ته بادشاهانو سره خبره کې او کم ځای غلطېدې نو موږ به تار راکاږو نو ته پوهېږه خبره په بله اړه وه ویل ډېر ښه چرته بادشاهان به راغی او ده به خبره ګډه وډه کوله هغوی به تار راکړو نو ده به خبره په بله واړوله یو بادشاه راغی ورته وی چې هلکه خبرې خو به نورې کوو خو په دې مې پوه کوي چې په دې ستاسو وطن کې هم د دې تار رواج شته هغوی زر تار راکړو چې بیړه دې غرکش مونږ دې پورې تار در تړلی و چې د خرطوب خبرې مه کوه تا الټا هغه نه تپوس نور بادشاهان دلته کمقل دومره چرته نو عزیزانو خبره دادا چې هلته خو وزیران هوښیار وو که بادشاه ساده هم نو کار چلېده چرته چې ټوله معامله دغسې یا د ښارونی او د کارغه کیسه وي کارغه او ښارونی په جګړه دي نو نوشیروان بادشاه په لاره روان او بختک وزیر ورسره دی چې وزیر ورسره دی نو نوشیروان ته تپوس وکړو چې هلکه دا ولې په جګړه دي دا کارغه او دا ښارونی وی صاحب پرېږدی وی نه حل ووایه وی جي خبره دا ده چې دا کارغه راغلی دی د ښارونی نه لور غواړي او ښارونی نه ورکوي وی چې نو بیا وی دې ښارونی ورته یو شرط ایښی دی چې لور به هله در کوم چې 100 ښارونه د دې لور په مهر کې وران شوي راکړي وی دا کارغه ورته وایي دې ښارونی ته چې بیبي داسې چل دی چې دا یو څو ښارونه وران شوي والا نور چې نوشیروان بادشاهي او بختکي وزیري داسې ډېر ښارونه به وران وګورئ د دوی دا جګړه ده خپله عزیزانو چې د دې قوم دا حالت وي تاسو به دا ملک وران ګورئ چرته چې دا قومي تاسو به دا ملک خیر غواړئ ته ځان سره جخت وګوره ورځ بیرته په تا بمباری کېږي ورځ بیرته اوس د هغې علاج سوچ کولو دپاره خو عقل پکاري سوچ پکاري اوس عقلمند او سوچمند سړی وي نو عقل او سوچ وکړي که نه تا چې د چا انتخاب وکړو دې نه به ته دا توقع کې چې د دې ملک به روس سره جوړه کول غواړي د دې ملک به هندوستان سره جوړه کول غواړي دومره خو په سترګو ړوند نه دی دا قوم دومره خو پوهېږي چې دا ما څوک منتخب کو دا به سبا هندوستان سره د دې ملک جوړه څنګه کوي یا که روس ووایي چې راځئ خبرې پې کوو چې د کابل 30 لکه خلق په پاکستان کې ولې ناست دي خبرې پې کوو دې خبرو کولو له به ته څوک لیږې دا خبرې به څوک کوي دومره خو نادان نه یئ دومره خو پوهېږئ چې دا تاسو څه کوئ څه مو کړو څه کوئ لګیا یې هغه د رحمان بابا خبره وایي په ازل د نصیبونو جواري وه ای رحمانه چا ګټلې او چا بایللې نن ستا د نصیب جواري لګېدلې ده څوک یې ګټي او څوک یې بایلي د جوارۍ دونه دي د جوارۍ پړونه لګي زما عزیزانو عرض مې دا ما سره هیڅ فکر نشته زما مثال داسې دی لکه د هارون الرشید بادشاه زوی بادشاهي پرېښوه او لاړو ملنګ شو د سیند په غاړه به ناستو روټۍ به یې چېرته پیدا کړه به یې وخوړه او د سیند په غاړه به ناستو الله الله به یې کول بادشاه مړ شو چې بادشاه مړ شو نو جرنیلان ورپسې لاړه چې راشه پلار دې مړ شو چې په تخت کښېنې هغه ورته ووایي چې زه جرنیل صاحب زه دلیم بادشاه یم وی دلې څنګه بادشاه دا ګورې نه جامو ته ټاکی ګنډې او د سیند په غاړه ناست
ستنې نه تار ویستو سین ته ستنو غورځوله او راوړئ زما ستن راوړئ چې د دریاب څومره کبانو ټولو په خوله کې یو یو ستن نیولې وه ولی راوړه ویلوم لیده زه دلیم بادشاه چې جرنیلانو ډېر تنګ کو نو جرنیل ته وایي چې یا صاحبي لا تغترر بتنعم یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے مرگریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے جرنیل صاحب د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه دا عمر بدیم یو ورځې تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګاریان پاتې شي عمر بدیم ختم شي او نعمتونه به هم درنه پاتې شي دوه لاس دوختې به ته روان شي بیا ورته څه وایي ورته وایي وإذا حملت على القبور جنازة وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول اے مرګریا کتا نن د بل جنازه پوګه کړي و دیره تروانه جنازه دی پوګه دا ادیره تروان نو فعلم بأنك بعدها محمول دا شپارسنی یقین لرا چې اورز بستا جنازم د بل پوګي او قبر ته روان کړي خیال د دیو کا تراله او ما ته دعوت راکې چې راشه د پلار تخت خالی دی په تخت کې زما عزیزانو بادشاہی په فقر کې ده بادشاہی په غربت کې ده بادشاہی په دې کې ده چې د شپې سړه روټۍ وخورې او سهار بېغمه را پاسې هېڅ غم غچتي عزیزانو خبره دلته د بادشاهۍ نه ده خبره د ملک ده خبره د وطن ده چې د دې ملک او د دې وطن انجام به څه کېږي ځکه چې د ړندو لاس کې د لارۍ سټیرینګ ورکې د ړندو لاس کې د اسپې واګې ورکې نتیجه به سي زی به کم طرف انجام به سي خبره د ملک ده دا څه ملک دی بیګا تاسو وکته کروڑونه ډزې هم لیدې که نم دي لیدلي نم دي اورېدلي کروڑونه ډزې کلاشنکوپې بمونه دا پکې خلاصېده ولې منبري ګټلې ده ته ورشه په کچرو کې وګوره د سړي زوی شوی دی یو ډزې کړی دی تر ننه کیس نه خلاصېږي بیګای ملک ټیپر کړی دی په کروڑونو کلاشنکوپې وچلې دی په یو سړي کیس رجسټر نشو دا ملک دی دا وطن دی ما یو ډز کړی تر ننه مې کیس نه خلاصېږي ممبر له 2 کروڑه ډزې وشوې چا پې کیس رجسټر نه کړي اوس دې شله به عمر د کم ځای نه پیدا کما دې ملک له به عمر د کم ځای نه پیدا کړي چې یو ښځه ورته راله ماشومې په غېږ کې دی وی عمره دا قرآن یوازې مونږ دپاره دی که تا دپاره هم دی ورته وی بیبي قرآن هغه قانون دی چې په دې کې د امیر او د غریب فرق نشته د امیر او د غریب فرق نشته نن امیر چې په پاکستان کې هر څه کوي آزاد دی غریب که ټټو کو هغې دپاره هر څه دي بیا خو الحمدلله په دې غریبانو د خدای نور هم را ټټنګه کړي نور لوی چینجی په دې غریبو کې دا غریب خدای پیژندلی چې دا ښځې سوټې تپي دا میندې پردي لوښي وینځي دا میندې چې دی پردی جامې وینځي
او دا ډنګي راوړې دې ډنګي دې ډنګي ځان نه څه جوړ کړی دا خدای پیژندل قوم هلکه خدای ظالم دی وای خدای ظالم دی خدای ته پته وکنه چې تعالی میګیا که وزر درکم ته خود خلکو سترګې خوري تاسو خدای پیژندل قوم دا غریبان دا د شنو چای غله دا د کباب او د روټۍ غله دا خدای پیژندلی دلته یو دی د خره غوندې سپېږمې دي پرون میلادینو سپېږمې خړې وې داسې مې ورته سر وخوځول د خره سپېږمې دا خدای پیژندلی خدای په یاره واوره یا به مړ یم یا به ژوندی چې تاسو د اهل دنیا سجدې کول او داغي پوجا پاٹ پریخه نه او تاسو خاورس په دوربین کې ولیدا نو کمړم په قبر می راشي متیاز یو خاورس بنګور دغه تالی سټ بېای دغه چولی چوک بېای دغه پردی جارو کخ بېای تاسو به خدای په خپلو په نو درې او نه به تاسو له خدای خاورس دا خدای پیژندل قوم دا الله نه لوی مهربان په دنیا کې بل څوک شته نو دا په مونږ ولی مهرباني نه ده کړې ځکه چې مونږ کې ځای نشته مونږ کې ځای نشته خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ خپل ځان وپېژنئ خپل حیثیت وپېژنئ خدای وپېژنئ د خدای رسول وپېژنئ حکومت توایم د خدای غلوی ورځ خاطرو کده د ملک تقدیر سره لوبه مکوا ته د ملک تقدیر سره لوبه مکوا تا ملک به تباہ شي دا به غرق شي آسمانی آفت به پراشي لوټه به اعلان دی بعد خدای داسې کړی نه دی نوح علیہ السلام پیغمبر پکې موجود او طوفان پراغه لوټ اعلان دی باندې پاتې نشو آسمان د پاس نه وبرا ورولې اوس مکه د لاندې نه پک یو ساس کې بده کوهی تور غرم را پریوتو آسمانی آفت به پراغه د ملک تقدیر سره لوبه مکه اهلیت ځان کې وګورئ قوم د قوم ځان کې اهلیت پیدا د ملک مشرایلا د سړي د انتخاب ماده ځان کې پیدا کړي چې دا سړی زه د ملک مشر کوم دکې اهلیت هم شته او که نه سبا به دی د دې ملک ترجماني کولی شي او که نه تاسو وګورئ نن څومره ورځې وشوې چې هغه عظیمې دوپړه یې بي بي سي باندې کړي دي او د پاکستان نه بغیر بله خبره نشته په عالم کې په شرمونو و شرمولو دا ملک په دنیا کې تاسو څه خبر یې تاسو خو د میانو وروڼه یئ تلاو کې چې کوم ځای ګرځئ دغه ځای وینئ بارم نظر نه لګي نن ستا ملک په دنیا کې شرمېدلی ملک او د چا د لاسه زمونږ د لاسه زمونږ د لاسه نو زما عزیزانو خدای دپاره فکر د دې ملک پکار پرې جنبې حکومت ورته قانون رئیس دی چې د الیکشن خلاف څوک کوي 3 کاله یې قید کوي او پلانې څوک کوي دومره کاله یې قید ما ورته وی د الیکشن خلاف څوک نه کوي خو الیکشن هغه قوم ته کوه چې شعور خو پکې وي که نه دا قوم د الیکشن قابل نه دی دا قوم د دې قابل نه دی پرون تاسو وګوته د دې قوم چې د خلکو د ښځو او د لوڼو پکې کومې بې عزتۍ شوي نن په اخبار کې وګورئ د خلکو د لوڼو او د ښځو تصویرونه پکې راځي واده د چا دی او ښځې پکې د چا وشر نه دي اوس بیا خبره ده چې نه ما کې عقل شته او نه تاسو کې عقل شته دا بیا خبره ده ځکه چې زمونږ د عقل انتها وشوه کم قوم کې چې عقل وي داسې قوم نه لکه دا مونږ چې دا خلق نه نور قومونه هغه امریکای غوندې قوم وي یورپ غوندې ممالک وي هغه روس غوندې قوم وي هغه چین غوندې قوم
کم قوم کی چې عقلی هغه د چین غوندې قومي چې تا نه رستو آزاد شوی دی او نن د دنیا عظیم طاقتونه تیری. مونږ قوم کې عقل نشته. زمونږ قوم عقل تاسو وکتو، پرون مو وکتو، بله ورځ مو کتلی. دا زمونږ قوم دی او دا زمونږ خلک، دا زمونږ سړي دي، دا زمونږ هلکان دي او دغه زمونږ ښځې. تاسو خیال را دغه زمونږ ښځې دي چې په پولینګ سټیشنونو څه حال ورسره وشي. دا هغه شرمېدلی قوم. تاسو خیال راغی؟ نو دې قومونو کې عقل نشته. دا دغه خلق دی چې دا تاسو ولیده. نن د ملک تقدیر دا نن دې قوم د چا په لاس کې ورکړه؟ په دې چرې سوچ کړی یا په دې پوهېږئ تاسو چې نن د ملک تقدیر تاسو د چا په لاس کې ورکړو؟ د ملک تقدیر به کوم خلق جوړوي؟ د ملک فیصلې به کوم خلق کوي؟ دا تاسو د چا په لاس کې ورکړو؟ په دې سوچ کړی دی؟ خو د کارغان ورونه وایي مردار املان دی ولیده او پاس پہ ګرځېدی کان کو پتہ نه لګېده. دلته سوال د عزیزدارۍ نه وي، سوال د رشتې نه وي، سوال د پرې جنبې نه وي، سوال د دې وي چې زه د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې ورکوم. ټانګه ډکه ده او سړي پکې ناست دي او تا د اس پې واګې ړون له په لاس کې ورکې. دومره خو به پوهېږئ په خبره چې د اس پې واګې ړون له په لاس کې ورکې نو اسپا او ټانګه او پکې سورلی به بچ پاتې شي. نن تاسو د ملک د تقدیر فیصلې ړندو له په لاس کې ورکړه. خدای دې ملک شي ستاسو مو، خدای دې ملک شي د دې ملک. سوال دلته عزیزه دا نه وي سبا به دې ملک ته د تعلیم پالیسی جوړول غواړي. د تعلیم نو د ملک د تعلیم پالیسی تو وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا به یې جوړولی شي. سبا به دې ملک دپاره د قرآن کریم د آئین پالیسی جوړول غواړي. تو وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا د قرآن د آئین پالیسی جوړولو پوهېږي. سبا به د دې ملک بیرونی دنیا سره روابط او تعلق جوړول غواړي. تو وګوره چې دا سړی په دې پوهېږي. د دې داسې مثال دی. اوس چاته دا خبرې کوي یو ښځه وه بجای نامه یې وه بجای، نو د کور مالکه ترې ډېره تنګه وه او چې کوم ورانې به یې وکړل بیا فټې مو لعنت فټې مو لعنت فټې مو لعنت. آخر د هغې اډو په فټې مو څه پروا نه راکړه. آخر یې ووایي چې په فټې مو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرېکړی نه شي. پوزه دې ته په بیخ کې نه غوسه کړي، په فټې مو دا بجای اډو شرمېږي. دا قوم په فټې مو شرمېږي. یا هم شرمولو زما هلکومه ګیره مې سپینه شوه، عمر ټول تیر شو، ما څوک ونه شرمولی شو بلکې زه وشرمېدم. ځکه چې د شرمېدلو ملا هم شرمېدلی. دا د کشمیریانو قصه مې درته کړې وه چې ته کشمیر ته تلی مال نه ویل ته څنګه مولی مال ته تلی ویل نه. نو مال د بې غیرت قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي؟ وی چې نه. نو مال بس خبره خلاصه. وی څنګه ته یې داسې زه یم. نو عزیزانو زمونږ د شرمېدو پکې یقیني دي دا خلق نه شرمېږي. نو عرض مې دا و چې نن د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې راغلی؟ د دې قوم د لاس.